अंबिया कल हैरान ता अब्दुल्ला द नफ्से ताना नेरीगी वर तकले दे तावीज़ द कुरान था अब्दुल्ला द नफ्से ताना नेरीगी वर तकले दे तावीज़ द कुरान था फकुज़ोस्तर गोपल महबूब था उदरे दल मज़का फकुज़ोस्तर गोपल महबूब था उदरे दल मज़का मदीना आओ मदीना मुनव्वरा की उसी दल मज़का मदीना मुनव्वरा की उसी दल मज़का फकुज़ोस्तर गोपल महबूब था उदरे दल मज़का फकुज़ोस्तर गोपल महबूब था उदरे दल मज़का जुमलगी जिहान ताजुना आओ तख्तुना सदी यद जुमलगी जिहान ताजुना आओ तख्तुना सदी द जुमलगी जिहान ताजुना आओ तख्तुना सदी कुसो दखुली आओ कुसो दखुली दिल रुबा की गर्जी दिल मज़का कुसो दखुली दिल रुबा की गर्जी दिल मज़का फकुज़ोस्तर गोपल महबूब था उदरे दिल मज़का फकुज़ोस्तर गोपल महबूब था उदरे दिल मज़का अशना कुर्बान शमदिर वलदे यखूज़ महबूब अशना कुर्बान शमदिर वलदे यखूज़ महबूब अशना कुर्बान शमदिर वलदे यखूज़ महबूब आओ अशना कुर्बान शमदिर वलदे यखूज़ महबूब दशिन गुंबदा मौला कसम लिदल मज़का आओ दशिन गुंबद हुब मौला कसम लिदल मज़का फकुज़ोस्तर गोपल महबूब था उदरी दिल मज़का फकुज़ोस्तर गोपल महबूब था उदरी दिल मज़का द अर्श को लुड़ो मुनारो देख पल आलम वलारी यदा अर्श पल लुड़ो मुनारो देख पल आलम वलारी द अर्श पल लुड़ो मुनारो देख पल आलम वलारी दल तज़यारा दल तज़यार तमख बशमास वज़ीद المذكى عود القاديار دمخ بشماس وزيد المذكى فكذو استرقوا بالمحبوب تودريد المذكى فكذو استرقوا بالمحبوب تودريد المذكى ننمي بيا حبيب استا
कर सबरीगी निजारी दिशिन गुंबद में पचश्मानो या अल्लाह शौक से बशौक सर और ذوق सर बाबाजी से رحمه الله دې محفل ته حاضر شوي دي ته په دې میاشت کې مدینه منورې ته بوځي او چې څوک سبحان الله आवाज په جوش او خروش سره راګي الله غي نه مخکې بوځي نزاری د شین گنبد می په چشمانو لکه شمسو قمر مخکی می غری خوشبوئے خیستا وگمی د مدینه نا د شبنم غندی پما بیارا وریگی اے پسنو پردو دشن غلاب جانانا دویسان شربت با کلام لاویگی اے پشنو پردو دشن غلاب جانانا شربت با کلام لاویگی د مسکین فدا حسینا شافی محشر شاہ بیلتانے کشتے دو جند ڈوبیگی آو پا مدینہ منورہ کی اسی دل مزکا يا مسافرا بالمان راشد مسافرا بالمان راشد او بيازي بتلوار مسافرا بالمان راشد او بيازي بتلوار دگدایانو دل تدیر پت کے دل مزکا دگدایانو دل تدیر پت کے دل مزکا پل محبوب تودری دل مزکا واللہ ذو الفضل العظیم خوار محمد امینا والله ذو الفضل العظيم خوار محمد أمينا والله ذو الفضل العظيم خوار محمد أمينا دخل رب العزة أو دخل رب العزة يا فضل كيد المزكاة بخبل محبوب تودرید المزکار فکوزوستر بخبل محبوب تودرید المزکار مدینہ او مدینہ منورہ کی اسی دل تودرید المزکار درود شریف وعلى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك استاسو زمونگا پا شریک بار ملما معزز و محترم جناب مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اغی تشریف راوڑی دے انشاءاللہ اور مونگا تاثر اغی
زمونږ ډاګې کلي ته تشریف هغوی راوړی دی انشاءالله لږ وخت بعد به د هغوی بیان شروع کېږي د هغوی د بیان نه مخکې د مختصر تلاوت دپاره د حضرت مولانا محب الله عزیز صاحب دامت برکاتهم بچی قاری حفیظ الله هغه ته دعوت ورکړو چې راشي او هغوی د قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم د بیان نه مخکې هغوی تلاوت وفرمایي قاری حفیظ الله صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
الأبتر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. دا پروگرام چونکہ حضرت ڈاگے بابائی سے رحمت اللہ علیہ داغی پر نسبت سر لے دیوئینا آغی چکم درود شریف پسند کردے دے خوخ کردے دے اخبر میں ہوئی تاسو مونږ انشاءالله هغه درود شریف ډېر زیات وایو د هغې د ایصال ثواب دپاره. د دې پروګرام په اهمو مقاصدو کې یو مقصد د باباجي صاحب رحمت الله علیه د هغې ایصال ثواب دی. د دې جمعات چې کوم پیش امام دی مفتی تسلیم الحق صاحب، چونکې هغې د باباجي صاحب رحمت الله علیه د رحلت وخت کې هغې په کال کې تبلیغ کې دا د هغې د زړه یو آرزو وه چې د باباجي صاحب رحمت الله علیه د ایصال ثواب دپاره زه به یو پروګرام کوم او ته به دغه مشران انشاءالله راځي، نو دا د هغې خواهش او آرزو وه او د هغې د ایصال ثواب دپاره د دې پروګرام انعکاس شوی دی. تاسو ټول انشاءالله یو ځل بیا هغه درود شریف چې باباجي صاحب رحمت الله علیه به وي هغه ووایي اللهم صل علی محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. دا اهم اعلان دی د حضرت باباجي صاحب رحمت الله علیه د گلشن دارالعلوم مظهر العلوم د هغې ختم بخاري او سالانه چې کومه دستربندي تقریب وي انشاءالله هغه به په 14 مارچ باندې انشاءالله وي. د هغې پوسټر هم چاپ شوی دی او د مدرسې مشران دلته کې تشریف فرمالي. باباجي صاحب رحمت الله علیه د هغې زامن او نوسي دلته تشریف فرمالي. د هغې د طرف نه تاسو ټول ته دعوت دی انشاءالله چې د سربندۍ پروګرام کې به حاضري کوئ. د نورو مشرانو سره په دغه پروګرام کې به انشاءالله فی طریقت مولانا عزیز الرحمن ازاروي صاحب او مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم او زموږ د ضلعې لوی لوی علما انشاءالله هغوی به تشریف راوړي. تاسو ټول ته دعوت دی چې په دې کې شرکت وکړئ انشاءالله. زموږ او ستاسو چې کوم مېلمه انتظار جناب فصیح اللسان شعلہ بیان نمونہ اسلام شیخ القرآن والحدیث مولانا قاری کرام الحق صاحب دامت برکاتهم تشریف راوړو. تاسو ټول د هغې په استقبال کې ودرېږئ او د نعرو په جواب سره د هغې استقبال وکړئ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام اسلام. ڈاگے باباجی صاحب، قاری کرام الحق صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت ڈاگے باباجی صاحب، جناب قاری کرام الحق صاحب، جزاکم اللہ خیرن. قاری کرام الحق صاحب دامت برکاتهم کا اغیتا بخیر علی اور خوش آمدید وایو دے مجلس کا پر اتک بانی کول ملگل خدمت کے درخواست سے مخصوص بزیقین جزاکم اللہ خیرن. سازو دا استقبال اور دولاری شکریہ مخصوص بزیمائن تشریف کے اور جمعہ تعالیٰ و خیال ساتھے
कारी इकराम الحق से दामत बरकातहू दागी में इंशाअल्लाह बिला तमहीद बयान भी चूंकि दागी ने तक प्रोग्रामात थी दागी ने ज़्यादा टेक शेड्यूल भी और प्रोग्रामात दी मखी और इंशाअल्लाह आगे बयान की बिला तमहीद जाहिर दावत पर को जनाब हजरत मौलाना कारी इकराम الحق से दामत बरकातहू आलिया शरीफ मुखातब शी यदि खिदमत दागे बाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीब था चियो तरफ ते अतल सुमा शुमान और खत्मुल उम्दी और बल तरफ था हजरत बाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह द खिदमत के हवाले से तकरीब दी आगे में इंशाअल्लाह बयान की दरना मलगी टूल बखबल से कीने जबार उस मलगू ता अफकारी को मलगी जे बाहर उलार दी दाई खिदमत की दरखास्त है कि जुमात द पास से खबर इदार शता अंत अहकारी मिलमानो तसबर तशरीफ व सलाम मुशारक ताउन में इंशाअल्लाह कवे बर मलगी जे कबार उलार ने बर तशरीफ व जजाकुमुल्लाह खैर अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना الذिक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वक़ाल النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जनाब सदर मजलिस हजरत मौलाना शेख असदुल्लाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला और दीज़े तासु मखामख पर स्टेज बाने मौजूद डेर जय्यद उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम शुआराए किराम कुर्राए किराम तो मदरसे तुलबाए इज़ाम और दकली डेरो गैरतमंदो पुख्तनो मुसलमानानो रुणो नंद दे प्रोग्राम निस्बत ददासी और हस्ते सरादी मुतायन करे दे मुकर्रर करे दे चिदागी पखपल जिंदगी के कम फिक्र हो कम सोच हो कम तड़प हो कम मेहनत हो अल्हम्दुलिल्लाह आगा मेहनत दागी द वफात न बाद हूँ पटोल वाला को बांधे यकीनन जारी और सारी दे दागी नुम दा इलाके दा हर फर्द पजब बांधे चिप हर की नुम वागस्तेशी नो दखल को जहन की राशि चिद कम हस्ते खबर कई आगा हस्ते खपल जिंदगी कुरान और सुन्नत द बारा वक़फ कड़वा यकीनन अजीजानो पनन दौर के दे मादी दौर के और दनन न लगे जमाना मख के जुमंद दे अकाबिर आगा मेहनतों रंग रावड़ो अल्हम्दुलिल्लाह जिनन पर सफाए हस्ते बांधे बल्कि पर सरजमीन पाकिस्तान बांधे ददगो हज़रातो मरहुमीनो अगा बरकात दागी अगा मेहनतों काबिशुना दागी अगा मंडे तरड़े अगा हाले जले चे पर सख्त गर्माए के और पर सख्त अखने के दशपे और दौरजे द कुरान और सुन्नत खिदमत पर से लातड़े कड़ो
هر علاقه ته د باطل خلاف رسیدلی یقینا نن د باطل مخ کې کله چانو مواخل نو باطل په دومره سیخ کیږي نه لیکن کچری دا وای چې حضرت شیخ د ډاګه رحمه الله تعالی دا غي تذکره وکي باطل په داسې سور شي لکه څنګه چې وا د خالد بابا نوم واغستې شو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نوم واغستې شو یا د اسلام د مسلمانانو د مجاهدینو هغه لخر او داغه ترجمان او داغه د ټولو امین حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نوم بچي غسته شو نو کفارو بس زلزلہ راتلا نن د حضرت شیخ رحمت الله علیه نوم دا په خپل ژوندۍ داغه کې هم داغه د علم په وجه باندې داغه د علمي کاوشونو په وجه باندې داغه د مطالعه په وجه او داغه د مهنتونو په وجه باندې د حد تر رسیدلو چې کومه علاقه تبا حضرت شیخ رحمت الله علیه الله دې داغه په قبر انوارات اوري چې کله باغی اور رسیدل یقینا په هغه علاقه په باطل قدم نشو کې خوده نن داغی د وفات نه بعدم داغی سلسله په کوم انداز باندې چالو ده تاسو د کلی خلکو ته د علاقه خلکو ته د معلومات دي چې د شیخ په زندګۍ کې دومره حال زلی نه وي لیکن د شیخ د وفات نه بعد په هر علاقه کې د شیخ نوم په کوم تقدس او په کوم اعزاز سره غستې شي دینه معلومه کا چې د علمي مقام د علمي بلبلا چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ارشاد فرمایلی دی چې العلماء ورثه الانبیاء دا علماء زما او د نور انبیاء وارثان دي گویا مون سره چې کوم علم دی داغه امینان دادي چې چریو کته شي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په صحابه کې دمر مقام او نوم تر اوسه پورې ولی موجود دي یعنی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اوس دلغابه وغیرہ د اسماء الرجال کتابونو کې داغه کیفیت چوکته شي نو دا بالکل نحیف الجسم یو نره کمزور غوند انسانو رنگ چودا تک تورو د کلی نوم دی الهدى د مکه مکرمه او د طائف په میانس کې د غر دلان دی یو ورکوټ غوندې کلی دی عبد الله بن مسعود په دې کې ګډي بيزي سرولې زاده کلی ته تل انداغي محل وقوم کتل دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د امام الانبیاء دربار اقدس ته چراغه الله تعالی خطیب صحابه جوړ کړو الله اغله تمره فصاحت ورکړي دي او بیا د غینه بعد الله تمره علم ورکړي دي چې عبد الله بن مسعود اقوال حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفه رحمه الله تعالی چې کله اقوال ذکر کړي د عبد الله بن مسعود قول د عبد الله بن مسعود روایت ضرور ذکر کړي هغه قول په مناسبت سره هغه فرمان مناسبت سره کوم چې زما آقا مولا د دوارو جهانو سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلو چې اصحاب النجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه بشان د اسمان دستور دي چې د هر یو لار تاسو اونې ولا کامیابی تبا ورسه تاسو هغه د پیغمبر صحابه وتا امام الانبیاء د حجۃ الوداع په موقع باندې دا ارشاد فرمایلو فلیبلغ الشاهد الغائب هر موجود سړی دی غائب ته دا فرمان ورسي د بابا د جبه نبا اکثر د عبد الله بن مسعود ذکر ول راتلو تذکرہ ول راتلا ځکه چې د بابا امام اعظم ابو حنیفه په جبه باندې وا د حضرت انس روایت زیات راتل د حضرت عبد الله بن مسعود روایت په زیات راتل عبد الله بن مسعود هغه ما چې مخکې ذکر وکړو چې نحیف الجسم دی کمزور جسم دی تک تور رنگ دی د ورکوټ باندې کلی اوسیدونکو دی هلته داغه مقام د چګړي بيزي سره لیکن کله چې عبد الله بن مسعود کلمه ویلا عبد الله بن مسعود د امام الانبیاء دربار ته راغی عبد الله بن مسعود د امام الانبیاء مدرسه کې داخله واغستا د صوفي په چبوتره باندې محمد رسول الله کوم فرمان بیانې عبد الله بن مسعود هغه پسینه کې چي عبد الله بن مسعود چې دغه سلسله روانه کړه یو وخت داسې راغی د بیت الله په خوا کې عبد الله بن مسعود ولاړ دی خلکو ته خطاب کوي ټول صحابه ورته چار چاپیرنا د بازار ټول خلک هم د مکې د بازار ورته راجمع دي ابو جهل راغی حیران دی چې لوی سردار خزیم
या अबू लहब लुए सरदार दे, या उतबा लुए सरदार दे, या शेबा लुए सरदार दे, या आस इब्न वाइल लुए सरदार दे, या अमर बिन मुईद लुए सरदार दे। अगर खुदा ज़हन की दी लेकिन चिगूरी या सड़े वलाड़ दे तक तो रंगे दे कमजोर बदने दे अगर वलाड़ दे टोल खलक दे चार चापीर रहता हो दी। अबू जहल अगर दीवाल पर किनारा बांधे फरोरो बांधे वर्जी जान वर्जी देखे चला वलाड़ सोच दे दा बयान बचा दे दा दुम्र दुनिया दा बयान बचाता राजमादा चिवे कतल अब्दुल्ला बिन मसूद वलाड़ दे अबू जहल जर वरा दे अब्दुल्ला बिन मसूद ले खपल कोड़ा ऊपर बोला अब्दुल्ला बिन मसूद आगा वक्त रा टोप लो या अल्लाहु अकबर नारे वाले वा अबू जहल ले पयो सीना बांधे पर ये खेत यो सपेड़ा रहू बहोला चबले रहू बहोला पर मखे दमके सरदारे दा असना रहू रसूलो अब्दुल्ला बिन मसूद दगा वखना मखरूर ब्याम शोरोकड़ा अगर ब्याम मखरूर दे फटीगी जका चे अबू जहल तोल खानदान वर पसे लगो दे अब्दुल्ला बिन मसूद वे जडर कमजोर है वमा रोजो ने रोज राखला द बदर मैदान पर मदीना मुनव्वरा के द बदर मैदान गर्म शो द बदर पर मैदान के मुआज और मुआवज दोमा शुमान दी रामन डेकड़े अबू जहल ले पदी पदुनो पदी पंडे बांधी गुजार ओकलो पर मखिर हसन रहू को रसूलो चरावे को रसूलो आगा अब्दुल्ला बिन मसूद रावे आगा जर्रार को सहाबो रावे आगा रईस कराले पूरा के अब्दुल्ला बिन मसूद में देवार कर पूरा को अबू जहल वर्तवे उम्मे खबर खुदा कोमा चनन एक बिजो सरवन किया एक गुनो सरवन किया नन तदिल लु दोने सीना बांधे नास्ते अब्दुल्ला बिन मसूद जवाब बोल गई वही पदी सीना बांधे से का नास्ते जे जमान तरफ पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रईसुल अत्किया अहमद मुज्तबा खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए ले इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन ये किताब दा अल्लाह ता चिचाद्रानो कतल सिने पोला बोलो किताब वाले ते द्रानो कतल अल्लाह का खलक पर जिंदगी की उचतई चावर कसब को कतल अल्लाह पर जम का वर्दन में कई माद पैगंबर का कौल मुताबिक माद पैगंबर लार राउनी वाला जब किडू बिजो सरवन के मन स्ताप सिना नास्तिम ताद पैगंबर लार प्रो खुदा कुरान दे प्रो खुदा मन जमात लाम दे प्रोते जब सिना नास्तिम सासर वसूल वारो अबू जहल वर्ते वही जमात रे अरमानु नदी यवरमान में दादे चिपटोल लखकर के जमात तूरी गुंदी तूरे चासर निश्ता जमा पर तूरे ब जमा सर कलमे चिखल को तो जमा इम्तियाज मालूम शी बेमदा चे जमा को टोल लखकर के सरदार और सरदार सर ची उकत बिनो खस्तवी जमा दूगे द गारिबा जमा सर कलमे चे जमा सर पटोल की उकत कारी और द्रेम दा चखला का मौला दरबारो जहान और सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवर्शी नवरत जमादा खबर पूरा सवा चे अबू जहल वेली पखपल जिंदगी के जमात का सरकम दुश्मनी वा मर्ग को वक्त के दागे न पसो गुना ज्यादा दा इमाम उल अंबिया ला अब्दुल्ला बिन मसूद दा खबर रसूलो इमाम उल अंबिया को फरमाए अब्दुल्ला बिन मसूद तो वही खुद सहाबे मुरा जमा करी वे जमा सहाबो पजवन के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिंदगी के यो फिरौन जमा पर जिंदगी के यो फिरौन तो मूसा फिरौन देर बेहतर दे फिरौन ना कम से जमा पर जिंदगी के दे एक आदीन हम सख्त दे जगह मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन जो अब जिस वक्त के हर वक्त रावे दरियाई नील की डूब शो ना चला वाले वा आमन तो रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून मैं ईमान रावे दे रब्बिल आलमीन बांधे कई चरत मूसा व हारून दे और जमा के जमाने फिरौन बाग वक्त के जमा खिलाफ आवाज उचत करो न गोया जमा के जमाने फिरौन तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने नम देर सख्त आगा अब्दुल्लाह बिन मसूद दगा इमरावी दे इमाम अंबिया बैतुल्लाह की मुंस गई पर सजदा बांधे प्रोते द सजदे दे प्रोत वाली पूरा के आसिफ बिन वाइल नास दे अमर बिन मुईत नास दे और बिन नबी मुईत नास दे वरसला अबू जहल नास दे लेले सरदारान नास दे मोहम्मद रसूलुल्लाह ते हुसदा वही इमाम अंबिया जो पर सजदा प्रिउजी प्लान की कली के प्लान को उखाला लकड़ा दूखी बचदाली तपरतदा बच्चे के प्रोते विनी से रोशान पे लगी दिली सुबदा सिस्ता चगरा उचत की मोहम्मद रसूलुल्लाह पमलाई की दी पता का वाकई
عبداللہ بن مسعود وی عاصم بن وائل لارو اغاغا بچگانی را اونچا تکڑا دا محمد رسول اللہ پملا مبارک باندے بیت اللہ کی خدا عبداللہ بن مسعود وی زلیر کمزور ہوں جواب بنا شکولے آگا خلق دیر ہو ما صرف قتل چلا سکیگی محمد رسول اللہ سجدین سر نشو چتولے وی چلگ وقت دیر شو فاطمت الزہرا لاما شمرا قرآن کے آیاتون نازل ندی چیا ایوہ النبیو قل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن تو قرآن دا آیاتون لا نازل ندی فتاق وقت فاطمت الزہرا راغلا امام الانبیاء دملا مبارکنا اگر بچتانی لرکی لرکول نشم شمرا بیر ضرور اولگل چه بچتانی اوگر ہولا بلا دوپٹا مبارک رواغستا محمد رسول اللہ مخ مبارک صفا کرو ملائے صفا کرا امام الانبیاء کور تبوت لو او دغه کفارو ته خیری وکړي دغه تم راوی عبداللہ بن مسعود دے او عبداللہ بن مسعود د روایات امین الحمدللہ شیخ ڈانگے رحمہ اللہ دے وہ جن کے استادوں کے استاد جن کے استادوں کے استاد محمد رسول اللہ کے فرمان کے امین تو شاگرد کا کیا حال ہوگا استاذ تو گورا عبداللہ بن مسعود تو گورا روایات تے گورا امانت تے گورا دیور بسے رازا شاگرد تے گورا یوزے بے امام اعظم بلاوشی سلسلہ روان دا شاہ ولی اللہ ترہ ورسیدہ شاہ ولی اللہ میں شاہ عبدالعزیز ترہ ورسیدہ شاہ عبدالعزیز نے شاہ اسحاق ترہ اغلا شاہ اسحاق نے سلسلہ شاہ عبدالغنی ترہ اغلا شاہ عبدالغنی نا قاسم نانوتوی ترہ اغلا قاسم نانوتوی نا فرد الرحمن بن مراد آبادی ترہ اغلا التنا عبد الرحمن امروہی ترہ اغلا عبد الرحمن امروہی نا عبد الرحمن مظاہری ترہ اغلا خلیل احمد سارنپوری تراغلا شیخ زکریہ تراغلا آغا سلسلہ تو شیخ زکریہ او دا خلیل احمد سارنپوری پواسطہ باندے الحمدللہ زمند شیخ ہر حضرت حمداللہ جہان بابا ڈاگے رحمہ اللہ تعالی اغی تراؤڑت سیدہ سلسلہ کم عجیب ہے ننگا دیزا دا معشومان سبق کوئی او منگا دی معشومانو پول خپل جنت تڑلے دے زمانگا فزہن کے دا خبر دا چا زمان پیغمبر ارشاد فرمائے لے من قرأ القرآن فاستظہرہو فاحل حلالہو وحرم حرامہو ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہو فی عشرت من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم نار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ارشاد فرمائی چاچی قرآن کریم سینہ کے واجب بیاداغی حلال ہوتے حلال ہوئے حرام ہوتے حرام ہوئے اللہ بدیم جنت کے داخل کی اور دو کور دا سلس کسان چابارہ کی جہنم فیصلہ شوی دو پر سفارش باندے اللہ باغ جنت تبوزی دیما شمانو میں تپو سکا دی استاذ سوک دے اگر استاذ نے تپو سکا استاذ بے ضرور ہوئی چزمہ استاذ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دے آیا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یو شاگرد لا پر سونو شاگردان پہ رہی بل شاگرد پر سونو آغا شاگردان تے رہی کئی شاگرد چدا اعلان کئی دا اللہ دربار تزی اللہ سا محبوب را تمیلو چھتب لس کسان جنت تبوزی پروردگار کم کم لس بوزم اللہ جواب ور کئی ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی نوحا اے زمان بندلار شاہ زمان محبوب زاننا خبری نوے کرے کم کم لس کسان جنت تبوت لرغوارے جہنم میں پاسوا جنت تے بوزا نوچے دے شیخ شاگردان بزرگن لکن باندے جنت تتلون کی او خلق بوتنم کی دی تو دا حضرت شیخ بکم مقام ہوئی یقیناً لوئی مقام اللہ ورکڑو لیکن جی چاہے قدر کڑے دے چاہ دا حضرت قدم بوسی کڑے دا چاہ دا حضرت مجلس کے ناس تکڑے دا چاہ دا حضرت تاسو قتلی دا حضرت
غم په موقع تعزیت په موقع باندې اغیار راغلل د حضرت د علم قائل شو یقینا ببانګې د هولې د ټولې دنیا مخکې بلکې ټولې دنیا ته आवाज ورسېدو هغه خلک چې د هغې روایتونه داو هغه خلکو خپل روایت بدل کړو داسې کړل هغه خلکو چې کوم به حضرت باره کې نازیبه الفاظ استعمالول هغې په اوچتو الفاظو باندې بیانوي بیا یو یو ته وایي د هر چا مخکې وایي زمونږ ټول د هغې ګواه د ټولو مخکې وایي چې حضرت ته مونږ دعا کوو نو دعا خلک کوي لوی سړي ته دعا خلک کوي لکه مونږ د عبدالله بن عباس مزار ته لاړو طائف کې د عبدالله بن عباس مزار و هلته کېناستو مونږ د یاسین تلاوت وکړو ورته دعا وکړه لوی سړی و مونږ دعا کوله زه د امام بخاري قبر له لاړم د امام بخاري د قبر په خوا کې د بخاري تلاوت مې وکړو بیا مې ورته دعا وکړه امام ترمذي قبر له لاړم د امام ترمذي د قبر په خوا کې د ترمذي تلاوت مې وکړو بیا مې دعا وکړه امام الانبیاء قبر مبارک خوا له لاړو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم بارک چې مونږ کله لاس اوچت کړو مونږ وایو الله ما چې څومره تلاوت وکړو رب اول محسن حقیقي محمد رسول الله ته ثواب بخل غواړم اول د الله پیغمبر ته محبوب کبریا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړو هغې نه بعد خپلو اکابرو باندې راشو بیا د هغې نه بعد ځان ته دعا کوو بیا د دنیا ټولو خلکو عوامو ته دعا کوو دغسې د حضرت در ته د حضرت مسکن ته د حضرت تعزیت کې لوی لوی اغیار راغلل دعا یې وکړه چې حضرت له الله جنت الفردوس کې اعلی مقام ورته د جنت الفردوس د اعلی مقام دپاره چې څوک چا دپاره دعا کوي که عقیده کې فرق وي قرآن منع کړې ده ابراهیم علیه السلام پلار له دعا کوي الله منع کړی دی نوح علیه السلام زوی له دعا کوي عقیده کې فرق و الله منع کړو حضرت نوح علیه السلام هغه وخت خپل زوی ته وایي ورته وایي ای زما بچیه موږ سره کښتۍ کې کښېنه الله ورته ارشاد وفرمایلو چې دا کښتۍ کې ظالمان نشي کښېناستی بیا نوح علیه السلام ته الله فرمایي 12مه سپاره کې تفصیلي تذکره ده چې د ظالم باره کې کافر باره کې ومانه چرې سوال نه کې نو د کافر باره کې سوال نه منع فرمایلې ده د چا عقیده کې فرق و د چا په نیز باندې و هغه په خپله باندې دعا کوي معلومیږي دا چې هغه په نیز باندې دا مؤمن مسلمان دی نو زمونږ په نیز خو بدل چې اولا مؤمن مسلمان یا داسې شیخ دی چې د هغه بچي او د هغه شاګردان په لکونو کروڑونو باندې د هغې دپاره دعا کوي چې الله دې په قبر انوارات وولي نن د دې بچو قرآن کله چې دا وایو چې د خپل استاد نن اخر وخت کې تلاوت کوي چې دی وایي چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا تلاوت حضرت شیخ ونکړو لیکن دا هغه د شاګرد نه دی واورېدو حضرت تم دا تلاوت ورسېدو چې ګویا دا تلاوت هغې کړی دومره ثواب هغې تم ملاویږي نور با اللہ نے سوال سوچو کہ تاسو پا زندگی کی دا علم انداز اختیارول حدیث او قرآن بیانول د خپل مسلک دفاع کول د اهل سنت والجماعت د مسلک چې څومره دفاع نن خو ډیر دي خلک دفاع کول والا هغه زمانه کې څوک نو حضرت پسې چړې راوړې شوې دي د ذبح کولو کوشش یې شوی دی حضرت د ویشتو کوشش څومره ځله شوی دی لیکن عجیبه خبره به دا که زه دا خبرې کوم تاسو ته به حیرانکونې نه لګي چې بل ځای کوم ډېرې حیرانکونې لګي ځکه چې تاسو سره وخت تېر کړی دی هلته به شوتل کټ کولو لور به ورسره هغه شوتل به راواغستو هغه به په سیکل باندې کېښودو طلبا به ورسره روانو دلته به کلیې جوړولې چې دا صغرا ده دا کبرا ده دا نتیجه د حد اوسط تابع ده دلته به ورسره کلیې جوړېږي هغه به حضرت دخوا لو به کولو په لو کولو کې به د فلسفې قوانین روانو حضرت په دې خوا چې دی ګوډ به کولو د ګوډ دوران کې به حضرت په هغه وخت کې علم الکلام د هغې اصول بیانول شروع کړو اصول فقه به چالو وه دې خوا به حضرت پنډ په سر ایښی طلبا به دې خوا مو دې خوا مو پنډ به په سر باندې پروت و ورسره به د منطق قاعدې چالو وي ورسره به د حدیثو درس چالو دا زندګي تاسو لیدلې ده د هغه زندګۍ ثمره چې نن دا نه وي نو څنګه به وي وایي سبحان الله سم په چغه وایي سبحان الله د هغه زندګۍ ثمره نن الله مونږ ته ښیي
نن د دې ماشومانو په ژبه چې قرآن جاری شي ثواب یې چاته رسي استاد مکرم ته ضرور رسي نن د هغه شیخ هغه زندگی چې د قسم پرسه په حالاتو کې په کومو حالاتو کې زندگی تیر کړې ده څنګه څنګه وختونو کې مقابلې کړې دي څومره لوی شيوخ د حضرت شاګردانو لوی شيوخ د حضرت شاګردانو هغه لوی شيوخ په لکونو شاګردان پریخي دي صرف وطن عزیز پاکستان کې نه د دنیا په هر سر کې د حضرت شاګردان موجود دي نو زما په خیال باندې چې د هر چا سمجھ کې ورازي چې د علم څومره لوی مقام دی لوی مقام دی الله دې ټولو ته نصیب وساتي د زیات تفصیل کې نظم ز خپل ټیم نه لیټم شو هغه وجه دا و چې ډیر باران دی ما بونیر کې ټیم ورکړو زه بونیر ته وختي ورسېدم خو د هلته نه واپسې چې ونه بیا باران ډیر تیز و نو راتللو کې ډیر وخت ولګېدو ما دینه بعد هغه خانمایي تخبایي کې م ټیم ورکړی دی پېښور شاهي بالا کې مې اوس ټیم ورکړی دی ماسخوتن مې هلته بیا ماښام نه بعد بیان دی دینه بعد بیا مسلسل سلسله یقینا اوس مې دې ملګرو ته ویې مې دې میاشت کې ما 147 ځایونو کې مدرسو کې ټیمونه ورکړي دي دا شمارل ګران دي 147 مدرسو کې لیکن چرته ډېر اسماعیل خان دی چرته دیر دی چرته چې کربوغه ده چرته پاړه چینار دی چرته دوابه ده چرته چارسده ده چرته پردیر دی چرته لوی اردیر دی چرته چترال دی چرته ملتان دی چرته ورپسې کوهستان دی چرته باجوړ دی چرته ممندوی جنسی ده چرته تیرا لنډي کوتل دی چرته کوهاټ ورپسې دا نور د غیر علاقې دی چرته لاچی ده داسې ورپسې سلسله ده لیکن الحمدلله خوشحالي په دې ده چې ټول قرآن او سنت د پاره دي ما ته چې حضرت عزیز مکرم برادر مکرم اشفاق الله صاحب ما ته حکم وکړو ما ته وی د حضرت باب کې پروګرام دی هغه ته حاضری ضروری ده ما ورته حضرت که څومره پروګرامونه تاسو ما ته هغه ټیم وښایي چې په هغه ټیم زه دا ولیکم دا نن 3 میاشتې څلور مخکې تقریبا ما په هغه ټیم باندې زر دا ولیکلو چې ډاګای کې به زما یو دا حاضری وي یو به د دوره حدیث دا ختم په سلسله کې په هغه وخت کې به زما حاضری ما دا ځان سره پاخه ولیکل ځکه ما به زما پروردګاره که زمونږ ته امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نه چې کوم روایت ملاو دی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم وایي که د خپل پلار سره د هغه د مرګ نه بعد نیکي کې نو د هغه چې کوم تعلقدار نو هغې سره به تعلق ساتي زما پلار چې و حضرت شیخ ته د کوم قدر په نگاه کتل هغه ما ته پته ده نو چې حضرت شیخ ته به دومره د قدر په نگاه کتل نو زه د خپل پلار مخکې زما اس حیثیت نشته زما پلار به دا خبره کوله که په علاقه کې یو سړی وایي چې فلانکې عالم دی نو د علم په مقام باندې په هغه اوچت مقام چې فایز دی نو هغه شیخ د ډاګی دی نو زه د پلار په هغه مطابعت کې د حضرت شیخ دومره قدر کوم چې د هغه د یو بچي قدر کوم او د شاګرد قدر کوم الله دې دا قدر مونږ او تاسو ته نصیب وساتي ناری جواب خو نه ورکوي خو دا راته ووایي چې دغه قدر به تاسو هم کوئ انشاءالله په ایمان به د دې علماو د حضرت شیخ د کورنۍ به څوک قدر کوي په ایمان چې څوک په ایمان ویلی شي هغه لاس اوچت کوي قدر به کوو که نه انشاءالله مدرسو قدر به م کوو که نه د حضرت شیخ د دې بچو قدر به صرف په دغه نسبت کوو چې د حضرت شیخ قدر مونږ ته نصیب شي کوو به که نه انشاءالله ټول به کوئ انشاءالله حضرت شیخ چې کمې دا ګلدستې د علم لګولې دي د کلي په هره کونه کې هر ځای کې د هغه شاګردانو مدرسې لګولې دي د دې مدرسو قدر به کوئ انشاءالله زه په دې الفاظو اکتفا کوم دومره به ووایم چې الله دې دا ختمونه تاسو ته مبارک کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله و عطرته بعدد كل معلوم له ملګري په خپل ځای باندې تشریف فرما شي انشاءالله زموږ استاد نور میلمانه هغه هم روان دي انشاءالله بعض حضرات هغه تشریف راوړي
تاسو ته مخکې هم دا عرض شوی چې پروګرام به زموږ انشاءالله اوږد وي ماشومانو ختمونه دي ختمونه به کېږي انشاءالله شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم هغوی انشاءالله تشریف به راوړي او بیان به کوي دا مونځ نه مخکې انشاءالله د دې مدرسې یو ماشوم دی هغه به نعتیه کلام انشاءالله پیش کوي د هغې نه بعد به بیا د اودس دپاره وقفه وي انشاءالله 15 منټه او 9:30 بجې به انشاءالله همدې جومات کې جمع مونځ کېږي او زموږ نه بعد به بیا دویم نشست انشاءالله شروع کېږي قاري صاحب قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم هغوی رخصت اخیستی دی هغوی لاړه ملګرو ته دا درخواست دی ته په خپل ځای باندې کښېنئ